رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له شان ته طعام تیار کړی دی او تاسو چې کوم دي تشریف اوري وکړئ. حضور علیه السلام ته چې ما دا خبره کله وکړله نو صحابه کرام خو چې ګڼم تعداد هم ډېر زیات دی، رسولونو کې تعداد دی او د څو ورځو چې کومې لکه ولږې اثر هم شته دی. وی حضور علیه السلام د ټول د خندق خلکو ته ویل چې د خندق خلکو راځئ. حضرت جابر صاحب دعوت کړی دی. جابر صاحب فرمایي زه زر زر بیبي ته مې وویلې حضور علیه السلام خو ټول د خندق خلکو ته اعلان وکړو. جابر صاحب فرمایي چې بیبي راته وویل چې دا حضور علیه السلام ته ویلي چې طعام لږ دی. نه فرمایي چې ما ورته ویلي دي، ورته ویل چې تا ورته ویلي دي نو بیا بېغمه شه ځه، چې دا ورته ویلي دي نو بیا غم مه کوه. وایي حضور علیه السلام راته وفرمایل چې جابر صاحب زمونږ د راتګه پورې روټۍ به رانه پخوئ او نه به سالن راکوزوئ. ویل چې کله حضور پاک علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام رال وی حضور را وویستل، ویل حضور علیه السلام چې خپل لاړې مبارکې پکې کېښودلې او د برکت دعا یې پرې وفرمایله او ویې فرمایل چې زنانه راولئ چې دا روټۍ تیاره کړي. زنانو روټۍ پخول شروع کړه او بیا چې کومه کټورې ده نو هغې ته حضور علیه السلام ورغی او هغې کې خپلې لاړې مبارکې چې کوم دي کېښودلې او د برکت دعا یې پرې وفرمایله. روټۍ تیاره شوله، خلک راځي او دسترخوان غړېدلی دی او خلک چې کوم مړېږي. ویل چې څومره د خندق په کنیستلو کې صحابه کرام لګیا دي په سوونو تعداد دی، هر یو صحابي چې کوم په مړه ګېډه باندې روټۍ خوري او بیا هغه روټۍ کې چې کوم دي نه په روټۍ کې څه کمی راځي او نه چې کوم دي په هغه سالن کې څه کمی راځي، هغه هم حقه شانته دي او ټول د خندق خلک چې کوم دي په هغې باندې ماړه شو.